بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، سجاد علی یم. جی څنګه چې تاسو ته پته ده اینه د کلتور کې د اصغرچی ما د څه بلا ده هغه یو ویډیو کړی و د ضلع بونیر په باره کې یو توتالۍ ته راغلی و. یاره وی چې ډېر زیات سپکاوی کړی نو د هغې خبرې موږ ډېر پرزور مذمت کوو او زموږ سره انصاف ورور ولاړ دی چې دی ورته په خپلو الفاظو کې څه ویل غواړي، څه پیغام ورته ورکول غواړي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد صاحب ډېره شکریا ده کوم چې تاسو راغلی او داسې یو اهم ټاپک خو راواغست، ځکه په دې کې بونیر ډېر زیات بدنامه شوی دی په دې ویډیو کې، او هغه چې د پښتو کم کلچر ښوول دی هغه پکې ډېر زیات تباه شوی دی. نو چې تاسو په دې کومه ایشو باندې راغلی ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. څه به ویل غواړئ د هغه په باره کې چې هغه دا کمې خبرې کړلې، کم دا الفاظ چې استعمال کړلي؟ اصل کې تاسو ورته اغزرچی مه ووایئ، خو د ده اصل نوم چې دی هغه بړوا دی. د ده کو تاسو هسټري وګورئ، د ده څومره دغه وګورئ ویډیوز وګورئ، دوی چې کوم ځای ته تللی نو دا بړوا د ده مخکې کار چې و هغه ډمتوب و. نو د ده ته د پښتو د کلچر څه پته نشته، ده ته څه اندازه نشته چې پښتانه کم خلک دی او پښتانه څومره درانه خلک دی. او بل دی چې کومه ویډیو کې د کورونو نه کې، نو زه خو دې خلکو ته حیران یم چې دا نور ورسره یا بړواګان دي چې څوک ورته ټلیفون کي د دوی په شان دي. خو حیران دې ته یم چې لکه دی راشي او دې داسې د دې ځای نه داسې لاړ شي او هغه علاقه چې ده هغه په شرمونو وشرمي. دی بله ورځ خودوخیل ته راغلی یو زنانه نه د ویډیو کړی دی، یو کور نه یو زنانه، او د داسې خبره کړله چې زه داسې علاقې ته راغلی یم چې زه به دې نه ژوندی لاړ شم که لاړ به نه شم. دا داسې خطرناک علاقه ده لکه د بونیر ته داسې نظر باندې کتل دي ته به وایې چې بس دلته محله فسادونه دي، غله دي، ډاکوان دي. نو د دې خو زه پر زور مذمت کوم او حکومت ته اپیل کوم چې داسې بړواګان چې دي دوی کوم ویډیو کې دوی چې کوم پښتانه پیغلې شرمي، دوی چې کوم پښتانه شرمي، هغې د په دې باندې د فورن ایکشن واخلي. او زه د خلکو ته عوامو ته یو اپیل کوم، یو مطالبه کوم چې دې د ده چا کم پیج چې دی لایک کړلی هغه رومبې دې بلاک کړي. ټوټل کسان چې بلاک کړي نو دا بړوا بیا دغه نشي کولی او ان لایک کړي، که څوک یې بلاک کړي نه نو هغې ان لایک کړي. نو داسې بړواګانو نه بیا به مونږ خدای پاک ساتي، صرف په دې وجه چې صرف یو کس زه شم ته چې د ده نن نه عهد وکړو چې د دې بړوا څومره پیج چا لایک کړلی چې دا بلاک کړو، مکمل دا ختم کړو. د اصل کې ډېر زیات د پنجابیانو سره پاتې شوی هغه د ګناه نشتی. او بله خبره دا ده چې د هغه پرورش دا ځای کې شوی دی چې هغه د پښتنو سره نه دی شوی، ځکه هغه دا خبرې کوي. سجاد صاحب زه اصل تا ته وایم چې لکه اوس تاسو ریپورټر یې که نه، تاسو راشئ، تاسو یو ځای ته لاړ شئ چا سره ظلم شي، لکه اوس بله ورځ ده د سوات ته یو فیمیل نه 19 ساله فیمیل هغه د په شرمونو شرموله تللی دی او ستا ریپ څنګه شو و، چا کړی په کوم ځای کې کړی، نو هغې زما رپورټ نه علي. د بړوا بچیه ته لاړ شه، تاڼې ته لاړ شه، دا کیمره دې اوسه تاڼې ته کښېنه، ته ولې دغه چې دی دا رپورټ نه علې، د هغه نه تپوس وکړه، د نورو مشرانو نه وکړه، نو ته به هم په عزت پاتې شي. نو ته بړوا بچیه ډایرکټ تلې هلته ناست یې او ته په شرمونو د هغه مو شرموله او په شرمونو د هغه سړیو شرمي چې ده ته ټلیفون کې راغواړي. زه پر زور مطالبه کوم کو دې ما بیا ولیده په دې بونیر کې او داسې کم حرکت یې وکړو نو بیا به زما نه او زمونږ د ټیم نه، زمونږ چې د بونیر کم خلکو نه دی، کو د ده سره یې څه چل وکړو بیا به خفګان ني. او زه حکومت ته پر زور مطالبه کوم چې رومبې د دې سټیشن بند کړي، د ده کوم چې نیټورک دی د موبایل ګوټ یې راغستی دی او د دې فیمیل نه چې کوم ویډیو کړي نو هغه دې بند کړي او په ده باندې دې پر زور ایکشن واخلي. ډېره مننه. جی کتونکو، اصغرچی ما صاحب زه تاته یوه خبره کومه، پښتانه چې دي په ټوله دنیا کې نمبر 1 قوم دی او د دې قوم د مقابلې هېڅ کوم نشته. ته چې کومې خبرې کوې په کم الفاظو کې، نو زما خیال دی ستا پرورش د پښتنو سره نه دی شوی، ځکه ته دا خبرې کوې. نو برایي مهرباني وکړه چې د پردي تورسرو نه ویډیوګانې کوي، موږ هم کوو، موږ په هر ځای کې ویډیوګانې کوو. پښتانه بالکل مدمدوز خلک دی، پښتانه ډېر ښه خلک دی په هر ځای کې چې پښتانه دي، د هر ځای چې دي. ته چې کوم د الفاظ استعمالوي نو دا د یو جټ سړي کار دی، د یو ناپوهه سړي کار دی. نو برای مهرباني داسې قسمه ویډیوګانې بیا ونه کړي او که بیا دې هم وکړې نو د هغې خلاف به موږ انشاءالله سخته نه سخته کارروایي کوو. خپل کوربه سجاد علي ورکړئ. اجازت ته الله په امان.